إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. ما فرستادیم از چرخینهم کیمیا یصلح لكم أعمالكم. گر تو در قرآن حق بگریختی باروانی انبیاء آمیختی. گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. ومشغوف بآيات المساني ومفتون برنات الأغاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف وآياته. معزز علماء کرام، طلباء عظام او خوږو مسلمانانو ورونو، الله دې موږ ټول په خوږ ایمان په اسلام خوشحاله ساتي او الله راله انعام را کړی دی. نه به د دې شمار چا کړی، نه به یې اوس وکړي، نه به یې آینده کې وکړي. دومره انعام الله موږ تاسو مسلمانانو سره کړی دی. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. کشمار انعامات د الله نشي شمارلی. اهمیت د مدرسو درته مولانا سے بیان کو. مدارس دومره ضروری دي او الحمدلله چې زمونږ په علاقه کې خصوصا پاکستان کې هر ځای کې مدارس دي او دا مسلمانان چلی، دا مسلمانان امداد کوي. الله دې دوی خوشحاله ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کن عالما یشا عالم. نو ټول علم نشي کولی چې دا ټول ملایان شي، نو دا خلک به څه کوي؟ دا نور کارونه، بازار، دکانونه، دا ګاډي او دا وغیره. نو بیا وایي عالم شه، نو ټول خو نشي کېدی. او متعلما یا زده کوونکی شه، بل ته یې وښیه، زده یې که بل ته یې وښیه. یا ښوونکی شه یا زده کوونکی شه. عالم شه یا طالب شه. نو که دغه نشي کېدی نو بیا دی ته وایي ته خو نشي کېدی، دکاندار یې، زمیندار یې. نو او خادما خدمت یې کوه. خدمت یې کوه نو ته هم په دې علماو کې راغلې. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا یې خدمت کوه. نو دا عوام وروڼه خدمت کوي د مدارسو د علماو، نو دی په خدمت کې دي. نو دی هم پکې رالل. خانه د علم په دې سلسله کې دی هم راغلل، کارونه خپل کوي، رالل د علم په سلسله کې. ولې خدمت د علماو کوي، د مدارسو کوي، نو دی هم په دې کې رالل. بیا وایي چې یو سړی خدمت نشي کولی نو او محبا، محبت ورسره ساته. نو چې محبت دی سره ساتي نو بیا پکې راغلی، بیا په علماو کې رالی. ولې رالی؟ په محبت کې دی سره راغلی. ځکه هغه عربي چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حضرت متثا قیامت بکلی وی تاسو تیارې کړې وی اسنا
وی المرء مع من احبا سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. نو دې محبت کې تاسو هم رالی ښه. دا ټول زمیندار، دا دکانداران، دا عوام، دا ټول په محبت کې راغلل. دی به علماو سره یو ځای ښه، جدا به نه ګوره اشنایانو، ټول به یو ځای خوشحاله په دې باندې. خدای دې موږ ټول یو ځای ساتي ښه. او محبا محبت کې دی سره یو ځای. نو چې ته محبت کې دی سره بیا مزې کوه. الله دې تاسو له موږ له استقامت راکړي. شکر وباسئ. ولا تکن خامسا، پنځم مه جوړېږه هلاک بشي، فتهلک هلاک بشي ښه. نو عالم شه یا متعلم شه یا خادم شه یا محبت کوونکی شه، او پنځم مه جوړېږه هلاک بشي. خدای دې موږ د پنځم نه بچ کړي ښه. محبت خو ورسره دی که نه؟ الله دې موږ محبت کې کلک ساتي. تاسو دې الله موږ ټول خوشحاله ساتي. ټول د خدای پاک فضل دی. دې کې د حفظ درس دی. اوس پکې الله تعالی کتابونه او دورې ته الله تعالی ورسوله. الله دې دې جامعې له نور هم ترقي ورکړي. دا د حافظ صاحب اخلاص دی او د دې ملګرو هغه مخلصواله دی. الله تعالی دې دې ټول له ډېره ترقي ورکړي. او وروڼو تاسو موږ دې الله بچ ساتي. اوس یو وفد شروع شوی دی. سړی مخي مناسب تاسو ته خبره کوم، خلک تاسو یری وایي لاس چاله مه ورکوئ او خولې ته لکه د خر خوری شوي چې وایي جراثیم درکې در نه شي. داسې یری ګوره، یریږئ ما. دا ټول د زناور بچي دي. دا د خدای عذاب دی. په کافرو یې راوستی، په تا یې نه راولي تړیا. سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موږ ته آسان علاج ښیي. موږ ته آسان علاج ښیي ښه. څه علاج راته ښیي؟ دا سهار وځله دا وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ټولو له ورځي، یو نیم لکه نه ورځي نه به ورځي، اکثرو له دا ورځي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وذلي سار وایا، وذلي ماښام وایا، پتا به یو جراثیم اثر نه کوي. جراثیم نخ بېغمه شوي، بېغمه ګرځئ. سکولونه یې بند کړل، اجتماعات یې بند کړل، هغه پریډ یې کو هغه یې بند کړ. دا ټیزن دومره یېرېږي ښه. دا ټیزن دي. راشه موږ سره کښېنه، لږ دړک درکې پیدا شي. اسلام ته رانږدې شه. خدای دې روک کا. د څه نه خبر نی، خلک یری. دی کې اسلام نشته، دین پکې نشته دی. څه پکې شته نه، خلک یری وی. یریږئ مخه. دا وظیفه سهار وځله وایئ، ماښام وځله وایئ. خالد ابن ولید ته کافر بادشاه وي. هله به ستا دا کسان ریا کوم چې ته زما په مخ کې زهر وخورې. زهر ورته تیز زهر یې وله راوړل، وله یې ورکړ. خالد ابن ولید جرنیل د مسلمانانو لویه برګزیده اصحابي و. سیف من سیوف الله. هغه درې ځله دا ووي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا یې ووي، هغه زهر یې وخوړل. ساسري پې وکړو، بادشاه وي راغورځېږي. خو د هغه عقیده وه، د هغه یقین و چې دې زهرو کې اثر اچوونکی څوک دی؟ نو تاسو خالق سره ولې تعلق نه پیدا کوئ؟ خالق سره تعلق پیدا کړئ. الله ته نږدې شئ. زهر مهر جراثیم مراسیم دا هېڅ شی غږ نه کوي درته ښه. تاسو یریږئ. دا مې درته وایي خلک یری، یریږئ ما. دی دې ما چین ته بوځي، زه نن ځم. یقین ستا ده که سره باندې وشي؟ زما دومره کلکه عقیده ده. خو د خره زامن راله ټیکټ نه اخلي چې ما بوځي راولي. هسې وایي که نه چې موږ ورته جراثیم وښیي. جراثیم چېرته یې سړی؟ الله تعالی دې دا قمقل قوم پوهېږي. نو تاسو یې رانه ویرولی خانه. نو دلته زموږ دا قمقل ویرول نو لکه سکولونه بند کوي او دفاتر بند کوي او دغه کوي، اجتماعات مه جوړوئ. الله بل له مه ورکوئ. داسې په اوږه میلاوېږي مایزه خرې تې جوړ کړل. مسلمان
خدای پاک دې دوی ته عقل ورکړي په څه باندې نه پوهېږي وروڼو بل علاج وروڼو سهار چې پاڅئ موضوع کوي وځله حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا وځله وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چې دا څوک وایي کم افت چې را روان دی مصیبت را روان دی دته تکلیف را روان دی دا مسلمان به الله بچ ساتي دوه نسخې مې درته وښولې ښه څو یادې به یي که نه بس یو حسبي الله لا اله الا هو دا وځله سهار وایئ وځله ماښام وایئ چې کوم افت راځي دا هم یو بلا ده یو افت ته یې وینې نه او راځي تا به خدای بچ ساتي ګرځي دی که نه الله تعالی به نو دا آیات وځله سهار او وځله ماښام او دا دعا زده کوي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا ځان سره سهار وځله وایي زه خو هر مونځ پسې درې ځلې ووایم زر ځلې ووایم درې ځله او سهار یې وځله ووایم بېغمه ګرځم وایي لاس چاله مه ورکوي مې که په لاس ورکولو شي زما خو د لاسو نه خلکو حجر اسود جوړ کړی دی دې خو مړ کړم یقین وساته ما ټول به ما کې وو خو دا دروغ دي ګوره دا یاد ساتئ ښه دا خلک هسې تاسې یریږئ ما دا ټیزر نه هسې یریږي هلکه دا داسې سینونه دي ها په هغوی باندې عذاب دی چې نه ظلم شروع کړی جماعتونه یې روانول قرآنونه یې ختمول مسلمانان یې تنګول دا ښاپېرکونه خدای د اتیاو کالونه خوړلو او پې نه راتلل اوس پې رالل الله وایي فلما آسفونا انتقمنا منهم چې الله وایي چې په غضب یې کړل زما مؤمنان تنګ یې کړل زما مؤمنان انتقمنا منهم ما تې بدل واغسته داسې عذاب مې پې راوسته چل ولا نه ورځي ښه چې نه غرق الله غرقول داسې کوي د هغوی یو ورځ کار بندېدل هفته بندېدل میاشت دا د هغوی تباهي ده لا هلاک شو او هلاکېږي به دې نورو پله دې خدای بوځي دې یورپ ته چې هغوی ورپسې کښېني ښه موږ تاسو له هېڅ نشته ګورې بېغمه ګرځئ ښه خور څه خورئ سړو دا एकदम ما ته مرګ دا بازار کې چې کار تاسو کې مې تکې خورئ دا ټول جراثیم نه خو بسم الله ورته وایي د جراثیمو بیخ وجه دي پوه شي چې یو بسم الله وایي الله دې تاسو موږ له خیر راکړي او ټول حافظان یې شکر حافظان خو ټول یی که نه او ټولو نه تپوس کوم څوک حافظان یې لاس اوچت کوي په قرآن شریف کې داسې صورت راته وښیي چې هغې کې د الله نوم ني نشته دی حافظان نه وی تپوس کوم شته دی که نه شته دی که نه خدای دې خوا نه کړه دوراسې لګیا یې ښه ټول عمر دې تېر که په اوبو کې اوبه نه پېژنې کبه تشې شملې شار مې خبر نه شوې د مطلبه اوس قرآن کې تاسو ته دا صورت نه معلوم چې هغې کې د الله نوم نشته دی نه پکې رحمان شته نه رحیم شته نه کریم شته نه منان شته نه ستار د یو نومونو نه یو نوم پکې نشته دی ولې پکې نشته دی په هغې کې د الله د پیغمبر د دشمن نوم دی ابي لهب سوره لهب کې نشته د الله نوم ښه یاره کرکڼې په سر کنه طالبانو نه پوهېږي دا مې معلومه کړه هسې لګیا دي ټول عمر دې تېر که په اوبو کې اوبه نه پېژنې کبه تشې شملې شار مې خبر نه شوې د مطلب ما وار که طالبان نه حافظانو نه به تپوس کوم حافظانو تاسو هم پیل کړئ ښه کرکڼې په سر کنه نه پوهېږي وایي قرآن خدای پاک ولې پکې نشته دی ځکه د الله د پیغمبر دشمن دی په هغې کې د ابي لهب ذکر کړی دی الله خپل رحم خپل نوم ترې نه لر کړی دی ښه چې ده باندې به همیشه زما قهر وي زما غذاب وي زما قهر او عذاب به په ده باندې ځکه ده زما د نوم نه ډډه کړې ده اعراض یې کړی دی ټولو ته اعراض کړی خو ده د پیغمبر بېادبي کړې ده الله تعالی نوم ورته وانغسته خدای پاک دې مونږ تاسو د دې علماو او د دې طالبانو تابعدار کي او الله مونږ ته وایي رسول پاک ته څه وایي قل رب زدني علما وایي ای رب زیات ما له علم خدای دې تاسو مونږ له علم راکړي بس علم دې الله نصیب کړه او رسول پاک وایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا چاته چې ورکړ شي علم با عمل دته ورکړ شي خیر کثیر خیر کثیر څه ته وایي د دنیا او د آخرت خیر دواړو خیر ولا الله ورکړ تاسو له دې الله دواړه خیر درکړي او الله تعالی دې مونږ تاسو له
استقامت نصیب کی تاسو دی الله کلک ساتي او زه صرف د حافظ صاحب په دې مجلس کې او تاسو سره په دې ملاقات کې دې کې شاملېدل غواړم نور تاسو په مسلې کول تاسو ته پړسېدلي نو در کې نه راځي مسلې خو خدای دې په دغه شته باندې عمل درکړي چې په دغه باندې عمل وکړي دا ډیر دي او دا علاج دا ضروري و په دې زمانه کې ضروري و که نه وی ځکه مې درته وښو خدای دې تاسو ته توفیق درکړي او دا طالبان چې فارغ شو الله دې دې عمرونو کې برکت واچي وی نه فروشیم اگر منطق و حکمت بدهد یک حدیثی ذی احادیث محمد عربی الله تعالی درته احادیث دوره وکړه الله تعالی دې قبول او منظور کی زمونږ استاسو نه الله رضا شي او د دې علماء عمرونو کې دې الله برکت واچي او دا به چلیږي رونو دونوں کو ہے پرواز اسی ایک فضا میں گرگت کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور دنیا کی وہ مسلمان گردی کافر با گردی مسلمان با اللہ بچ ساتی خدای یادی دے خپل خالق سر تعلق دے پیدا کی تا اللہ سر تعلق پیدا کا عرص بدلا سمئی او دا کافر نہ دے بچ ساتی اللہ دے مجاہدین امدادو کی زمنگ امداد دے مل حفاظت دے قوم حفاظت او کافر دی اللہ تعالیٰ پا خپلگی بھی چرگو مرد راولی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لرکتا شیرانا شیخ سے مندور خبر و نبات دو وقت اختصار دو وجہ استاد محترم حضرت مولانا حافظ شوکت علی سے دامت برکاتہ العالیہ قریب تشریف لاؤں بخاری شریف ختم کرنے تاریخ وقت کے بلاد لازمی دعوت خطاب ورکو محافظ ختم نبوت شیر سرحد امیر جمعیت علماء اسلام زلہ منیر مفتی فضل غفور سے دامت برکاتہ العالیہ شغیرہ شیخ اخبر جبری خیالات اظہار کی حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہ